السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړې. تېره شپه په افغانستان کې چې اشاریه 1% زلزله شوه. دغه زلزلې مالي او جاني نقصانات ډېر زیات کړي او ډېره زیاته تباهي یې کړې وه. په دغه زلزله کې څومره کسان شهیدان شول او څومره زخمي دي، دغه ټول حقیقت در سره په دې ویډیو کې شریکوم. تاسو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ. که څوک په دې چینل کې نوي، مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بل ټلې نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره په اسانتیا سره میلاویږي. عزتمندو، یو 2 ورځې وړاندې د شپې دا زلزله راغلې وه. ډېره زیاته تیزه زلزله وه چې اشاریه 1% زلزله وه چې ډېره زیاته تباهي کړې وه. مالي او جاني ډېر نقصانات یې کړي او عزتمندو 0 پورې کسان شهیدان شوي او د 1500 پورې کسان زخمیان شوي دي. په دې کې د ډېرو خلکو کورونه راپرېوتي دي. عزتمندو، سړکونه یې شلولي دي، لارې یې شلولي دي، ډېر زیات نقصانات یې کړي دي. عزتمندو، نور کسان شهیدان خلک لګیا دي، هغه راوباسي. نور هم په کورونو کې ګیر دي، هغه هم شهیدان راوباسي. الله تعالی دې په دې کې نور خیر واچوي. او عزتمندو، په دې کې د یو کوره 19 کسان شهیدان شوي دي په دې، او هغه کې یو ماشوم ژوندی پاتې شوی دی. د بل کوره 19 کسان شهیدان شوي دي. الله تعالی دې په موږ ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي. عزتمندو، کم کسان چې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې هغوی له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. او کم کسان چې زخمیان شوي دي، الله تعالی دې هغوی له روغ صحت ورکړي. عزتمندو، دا زموږ د ګناهونو وجه ده. کله چې په ځمکه باندې فحاشي زیاته شي، نو بیا د حساب له زلزله راځي. نو تاسو ټول مسلمانان الله تعالی ته توبه وباسئ، استغفار وکړئ او 2 رکعته نفل وکړئ. زموږ ټول ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. دا به زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.